دا مسأله ما تشریح کړه خو به ورونه ور باندې پوه نه شو. اوس به د الله پاک په توفیق باندې په ساده الفاظو کې د عوام ورونو دپاره دا مسأله نورم واضحه کم. ګوري ورونو، یو سړی په مشرق کې دی او ښځې په مغرب کې ده او د دې دواړو بچی پیدا شو، نو دا خو هیڅوک هم نه مني چې دا زما بچی دی. بیا هم که یو څوک په اربونو کروڑونو خلکو کې ووایي چې دا زما بچی دی او ډي ان اے لیبارټریم دا ثابته کی چې دا د بچی دی، نو اوس دلته دوه شیان دي، یو د الله قدرت او بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک. د الله پاک قدرت دا دی، الله پاک په دې قادر دی چې سړی په مشرق کې وي او ښځه په مغرب کې وي او دواړه سره یو ځای کي او دې دواړو ته الله پاک بچی ورکي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په مکه مکرمه کې او د ځمکې نه تر اسمانه پورې 1500 کاله مزل دی او بیا د یو اسمان نه تر بل اسمانه پورې 1500 کاله مزل دی. دا په سلګونو په زرګونو کاله مزل رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو شپه کې وکړو. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې دا په سلګونو زرګونو کاله مزل په یو شپه کې کولی شي، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزه ده. نو دا هم د الله پاک قدرت دی چې د مشرق نه دا سړی راولي او په مغرب کې د خپلې ښځې سره یو ځای کي، نو دا د الله د قدرت نه لرې نه ده. ان الله علی کل شیء قدیر. نو د الله یو قدرت شو او بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث هم دی چې الولد للفراش، بچی به پلار ته منسوبیږي، بچی د پلار دی. نو که ښځه او خاوند په یو کور کې وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې بچی د پلار دی، الولد للفراش. او که ښځه او خاوند په دوه کورونو کې وي، الولد للفراش، پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې دا بچی د پلار دی. او که ښځه په مشرق کې وي او خاوند په مغرب کې وي، نو هم پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې الولد للفراش، دا بچی د پلار دی. او که ښځه په شمال کې وي او خاوند په جنوب کې وي، نو هم پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې الولد للفراش، دا بچی د پلار دی. او که خاوند په امریکا کې وي او ښځه په پاکستان کې وي، نو هم پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې که دا خاوند منی او ډي ان اے ثابته کی، نو پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې الولد للفراش، دا بچی د پلار دی. نو د الله د قدرت نم لرې نه ده او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث هم همداسې دی. نو یو د الله قدرت شو او بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شو. نو ګوري ورونو، دلته دوه شیان شو، یو د الله قدرت او دوهم د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث. نو د الله په دې قدرت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث باندې وکټوریان بغنان او معتزله ګورونانکان اعتراض کوي او وایي چې دا زموږ عقل نه مني. نو فقها د الله د دې قدرت د طرف نه او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې حدیث د طرف نه جواب کوي چې د الله په دې قدرت او د پیغمبر علیه السلام په دې حدیث تاسو اعتراضات مکوئ. دا په طریقې د کرامت ممکن دی. کرامت د عقل نه خلاف کار ته وایي. لکه پیغمبر علیه السلام چې د معراج په شپه د زرګونو کالو مزل په یو شپه کې وکړی شو، نو چې د زرګونو کالو مزل په یو شپه کې پیغمبر علیه السلام کوي شي، دا د پیغمبر علیه السلام معجزه وه. نو د کرامت په طریقه دا سړی د مشرق نه مغرب ته په یو شپه کې په کرامت باندې دا مزل کوي شي او د خپلې بیبي سره یو ځای کېدی شي. دارنګې خاوند په شمال کې دی او ښځه په جنوب کې ده، یا خاوند په امریکا کې دی او ښځه په پاکستان کې ده او د دې ښځې بچی پیدا شو. نو دا خو ګوره زموږ په عرف کې څوک نه مني چې دا د دې خاوند بچی دی.
نو چې نه مني نو د دې دپاره په فقه کې پوره باب دی او په قرآن کې د دې دپاره آیات دی د لعان. 5 قسمه به سړی وکړي او 5 قسمه به ښځه وکړي، بیا به دا سړی او ښځه یو د بل نه جدا شي او دا بچی به د دې ښځې سره ملحق شي، د دې سړي بچی به دی نه وي. دې ته د لعان باب وایي. خو بالفرض که دا سړی ووایي چې دا زما بچی دی او ډي ان ایم ثابته کړي چې دا د ده بچی دی، بالفرض که دا دواړه خبرې وشي، سړی ومني او ډي ان اے لیبارټري ثابته کړي چې دا د بچی دی، نو اوس دلته 2 شیان دي. یو د الله قدرت، آیا الله په دې قادر دی چې دا سړی د امریکې نه راولي او په پاکستان کې د دې ښځې سره یو ځای کړي، او که نه دی قادر؟ نو مونږ وایو چې د الله په دې قادر دی. او د پیغمبر علیه السلام حدیث هم دی چې الولد للفراش، سړی په امریکا کې دی او ښځه په پاکستان کې ده، بیا هم که دا سړی مني او ډي ان اے دا ثابته کړي، نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا بچی به دې سړي ته منسوبېږي. نو چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا بچی د دې سړي دی، او ګورو نانک او بغن چې خپله ښځې د 5 بچو نه بعد سنت کړې ده، دا د پیغمبر علیه السلام په دې حدیث اعتراض وکړي، نو فقها فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام په دې حدیث اعتراض مه کوه، دا په طریقې د کرامت ممکنه ده.